अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क़ि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लौ कान मिन बादि नबिय्यिन लकान उमर वफ़ी रिवायतिन अनिन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़क़ाल अस्लम उमर सुम्मा सल्ला फ़िल मस्जिदि ज़ाहिरन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम। अगर आज उमर होते तो क्या ये हालत होती, अगर आज सिद्दीक होते तो क्या ये हालत होती, होते जो उमर तो क्या कुफर कोई ताकत होती, होते जो उस्मान तो क्या हमको ये नदामत होती, होते जो अली तो क्या दुश्मन कोई जुर्रत होती। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय कुरान तेरे चाहने वाले न रहे। जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। इलाही तो फिर हम में सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, फारूक आज़म सा कोई जरीर इंसान पैदा कर। रगे तारीफ कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अली शेर खुदा की आन पैदा कर। मुसलमानों में दौरे अव्वलीन की शान पैदा कर। ज़मा इज़्ज़तमंदो दा द्रेम जुमा दा ची पदी बांदी तासु ता द सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शान और मकाम बयानीगी। पतीर जुमा बांदी द सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसरन ज़िक्रुश दी जुमेता वादा कड़वा द फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतालिक सखबरी बारस को
او دا شان او مقام به ذکر کوو. مرګرو پتیره جمعه مونږ وی د الله د نبی ډمبنه یار او مرګره سوکو جواب راکړي. تیز وای لګ صدیق اکبر. دویم یار او مرګره د الله د نبی په خلفای اربعو کې دویم خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ دی. سوک دے فاروق اعظم عمر فاروق. مرګرو داغه د زندګۍ حالات او احادیث او قرآن چې وګوري نو اکثر داغه د جرأتمندۍ او د بادرۍ واقعات دي. اته کاله علماء لیکلیو دور خلافت هغه تیر کړو. په اتو کالو دور خلافت کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ صد جرأتمندۍ صد بادرۍ خلافت د ایمان راړو نه بعد که خلیفنو هم د بادرۍ واقعات دي او د ایمان د راړو نه وړاندې هم صد بادرۍ کردار سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ تیر کړو. قرآن کریم کې زای پزای ډیر آیاتونه الله رب العزت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مرضی او داغه د غیرت مطابق او موافق را لګلیو. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غیرت او بادری الله تم خوخوا. د اسلام نه وړاندې دلیر او بادرو او د اسلام نه بعد مختصر وایو مکی دور دے په مکه کې د الله د نبی مقابله تا سوکم نو تیار چې نبی علیہ السلام شهید کړه وجلې وي. لیکن د جهاد لد دورو میټینګ وشو چې د محمد نه تنگ راغلیو دا محمد با سوق قتل کی. د چام دا جرأت نه کېد. علماء لیکلیو سړی لاړ ابو جهل لګو چې لاړ شاه عمر فاروق پسې. دا غالبا د زیارت شپوا یا د زیارت ورځ وه. د دین وړاندې د شپې ټیم دی. نبی علیہ السلام الله تعالی سوچت کو او پلا سوچتولو کی او دعا غواړي. هغه دعا کی وی اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. اے الله پدی دو تنو کی یو تن تانا غواړم چې دیو نامه عمر ابن حشام دا د حشام بچی دی خو عمر نامه دا چې ابو جهل یادې ده. رستو بیا څه یادې ده ته د خپل نوم څوک عمرو خو عمر ابن حشام. او دویم تن دی الله چې داغه نامه دا عمر ابن خطاب چې رستو بیا د فاروق اعظم په نوم یادېږي د خطاب بچیو. د شپې ټیم کې دعا غواړي وی اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. الله دی دو عمرو کی تان یو عمر غواړم چې اسلام ته الله داخل کا او د اسلام لا په مضبوطه کا او اسلام ته عزت ورکا.
ځکه دا ډیر مشهور په بادرۍ کې که ابو جهل او که فاروق اعظم دو رجالت کې خیر الله کولا غ دعا لاړه د فاروق اعظم پکور لګیدا سار د محمد علیہ السلام متعلق د قتل میټینګ وشا کی خدا چې څوک با محمد قتل کی ابو جهل خبر لګ چلار شي عمر پسې سړې لاړ وی چې راشه میټینګ کې ستا انتظار دی عمر فاروق پټکې والد تاریخ علماء ذکر کړي د پټکی شملو چته دا راغې محفل تا ګوري خلق په انتظار دی وی عمر راغې وی خیر خوده مرګرو چې تاسو زما انتظار کو وی انتظار ستا د میټینګ داو شو چې د محمد نه تنگ راغلیو د زمون خدایانو ته بدوي سوک دے چې دے قتل کی زمون مشوره داوا چې د عمر نه علاوه دا کار سو کول نشي انعام بوګټي عمر سلو خان به انعام واخلي ک محمد دی قتل کا وګدا واقعه د مختصر وایم عمر فاروق شمله د پټکی نیغه کړي او تور لاس کې غستی چې زم استاد محمد قتلولو پسې ډیر غوسه کې دی پلاره کې یو سړی ملاو شه ورته وی عمر چرته غوسه نه کو په منډه روانې وی زم نن د مسلمانانو هغه پیغمبر قتلو مو وجلم محمد علیه الصلاۃ والسلام هغه ورته وی او عمر دومره غوسه روانې داغه قتلول خو ډیر ګران دي داغه مرګري جان نثار دي پاغه قرباني کوونکي بن کا کاکا چې بیا رنگ رانی شي خیر د چې خبرو کې عمر فاروق عمر ورته وي چې ښکاری دا جوړته مسلمانی اول ستا صفائی کو دا سړی ورته وي عمر ما سکے محمد علیہ السلام سکے لاړ شاه د محمد د دین اگر رڼا ستا کور تم رسیدلی ستا خور مسلمان شوی او خدواړه د ډیر غوسه په غوسه کې د نبی اسلام قتل پسې روانې ده یا واپس لاړ او خيار سړیو وی دې سړی راته دروغ نی ویلی اول تحقیق وکا د خور ته لاړ په دروازه او گیټ کې چودري ده نو داغه کور د خور نا आवाज راځي توها ما انزلنا عليك القرآن الا تذکرة لمن يخشى دا آیاتونه سورۃ توها د چواورې د لورو ټکو سوک ورو ټکو مختصر وایو دننا आवाज راځي من د کلباب سوک دې دروازه ټکون کې خور आवाज کوي آس کی گیز عمر ولاړم دروازه کلاو کا ډیر روب د عمر فاروق دوري چالت کې اوخي او هغه چې د عمر आवाज اورید هغه پټ شول خور ورته زور تور کلاو ځکه خور اورور په یو بل خپويږي کنه یو بل ته معلوم وي چې دروازه کلاو کا فورن په خوري گزارونه شروع کا حتی ویني د خور د بدن نو وای او بيدي میدان په وینو باندې سورش خور ورته سترو کسترګي واچولي وی عمر واورا د کوم مور پر رحم کې چې تعالی والی او ته پیدا شوی دا مور نه ز پیدایم مام پای کې لته والی دي په رحم د مور کې څنګه چې ستا زد په کفر باندې او اسلام ته ناراضي نو زما زد دی په اسلام باندې چې کفر نه قبلوم اسلام باندې بولاړم اوموا ایو شاعر وای خور ورته وای کدا ازمکه می پسرو وینو کې سره شي اے عمر زما په خله بدای و نارشي چې لا اله الا الله الله یو د شریک نه لري بشکا دا چې هوا عمر فاروق په سوچ کې چې زما دا خور دومره سخته ده سوجه ده پس مکه کې نه سوچ کړي
اخیری سره تراغل د الله د نبی د شپې هغه دعا وکنه چر دا خور می دومره کلکه دی کې خو چل دی اسلام کې خور ته یو زما خوري دا راته وی مونږ د الله کتاب قرآن وی هغه کتاب چې کوم په نبی پاک نازل شوی کتاب دی وی هغه لږ راواخله ما ته لږ واوره خور بیا هم په خطره کې وه چې هسې نه وینشلی خور لاړه خاوند ته قاري د قرآن ته وی راشي چې راغه عمر فاروق چې ولیده نو لاسکو یې د ښکلولو دپاره خور ورته بیا وی او عمر دې ته لاسکولی نشي وی ښکلو مې وی نه لاس نشي لګولی دې ته ځکه چې الله قرآن کې وی انما المشرکون نجس مشرکان پلیت دي ته پلیتی او پلیت دې ته لاسکولی نشي وی د دې د لاسکولو دپاره شرط څه دی وی کلمه بکې او غسل بکې غسل وکړو کلمه وویله عمر فاروق قرآن ته خکل که لاس که او بیا قرآن واورېده د ایمان هغه رڼا په زړه کې د راتلو لارو کا خور ته وایي خورې زه ایمان راړم زه محمد علیه السلام خسه چې د هغه په خادمانو کې شمېر شي اوږده واقع د خور اوښې ملګري ورسره دي روان دي صحابه ولیدو چې ده خو بېګا انعام نن انعام ګټلو دپاره د میدان ته د محمد د سر پسې راوتلی دی صحابه وی زه ورځم یو صحابي وی بل وی زه ورځم که ارادې غلطه نو سر ته په توره قلم کم د عمر نه که په غلطه اراده نبی علیہ السلام وی تاسو نه زه ورځم څوک وردي زه ورځم ګورم عمر پریدی عمر را روان دی یو صحابي ورکې وی ودا ښکاري د نبی د شپې هغه دعا را روان کړی دی کله چې نبی علیہ السلام دروازه کلاو کا تورې بار کوي عمر په کومه اراده راغلی هغه پټکې چې د هغې شملې نیغه نیولې وه په هغې لاس تړلي سر یې ښکته کړی نبي علیہ السلام وی د الله رسول زه ایمان راړم چې کله عمر فاروق کلمه ویلا صحابه و چغې کې الله اکبر الله اکبر په دغه ورځ ټیم د اذان دی موس ټیم دی بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی نبی علیہ السلام بلال اذان وکړه بلال کوټې ته دننه شو چغې وی الله اکبر الله اکبر په خبره پوه شوئ که پوه نه شوئ عمر فاروق وی اے د الله رسوله دا بلال دننه چغې ده څه وی وی دا د اسلام یو حکم دی چې مسلمانان ته بانګ او اذان کوي مسلمان مسترابلی عمر فاروق وی حضرت اعلان خو جهرن کیږي بلال پټ کوټه کې چغې وی دا خو جهرن کول پکار دی څه کول پکار دی فیخا جهرن یې نشو کولی جینو ځکه کفار مو په ګټو باندې ولي تکلیفونه راکوي عمر فاروق وی نن زه د کفارو زور ګورم ګټې واغسته د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ کمرې د پاسه برې کېښودو بلال ته وی په دې ودرېږه او اذان وکړه او خپله لار کې ودرېد تورې ریخ کا بلال ولاړ دی وی الله اکبر الله اکبر دا اذان د بلال ټوله مکه کې گونج شو حتی یو زلزله راغه ابو جهل او مرګري په دې انتظار دی چې اوس به عمر سر پرې کړي د محمد او مونږ ته به راړي خو چې کله د الله اکبر آواز واورېده نو ابو جهل خپلو مرګرو ته وایي چې مرګرو ښکاري داسې چې عمر دای مړ که عمر یې مړ کړی وي صحابه او پیغمبر نو د عمر د وینې بدل باخلو یا خو ښکاري دا چې عمر به مشرف بالاسلام شه ځکه د الله نوم مونږ په ښکاره
واورید نو ښکاري دا چې عمر یا مسلمان شو یا یې مړ که کچری مسلمان شوی مونږ د اسلام اس نقصان د دینه بعد نشو کولی او که مړ کړی نو بدل باخلو زی چې ځو. را روان شو لښکر عمر فاروق لار کې ولاړ دی سترګو کې سترګې ابوجهل ته واچولې ورته ویو ابوجهل واوره دین وړاندې چې تا د اسلام څومره نقصان کړی څومره قصر اٹھاو کړی دی واوره نن نه بعد که نبي تاو صحابه او تاو اسلام پسې دې سووي خلاف دی وکړو د دین رستو دا توره ویني زما او ستا فیصله به دا توره کوي. ابوجهل سرښکته که واپس لاړه مرګرو ته وایي چې مرګرو د اسلام لا مضبوطه شوه چې عمر ایمان راړه. د عمر په ایمان راوړلو چا ملا مضبوطه شوه دغې وجې نه مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اسلام دویم نوم یو نوم د اسلام خو اسلام دی دویم نوم د اسلام فاروق اعظم دی. دویم نوم یې څه دی؟ دا صحابي د الله د نبی عبدالله ابن مسعود وایي چې دویم نوم د اسلام څه دی؟ تیز وایي څه دی؟ اولنا د الله نبی وایي لو کان من بعد نبیا لکان عمر کچری زمانه رستو بعد نبی وی نو عمر به نبی وی ځکه عمر فاروق نبی نو خو کارونه ټول د نبوت کړي دي. کله چې ایمان راړه مرګرو چاته وی ما ایمان راړه څوک دی چې په عربو سرزمین کې دا خبره خوره کی چا ورته وی حضرت دلته یو سړی دی دې خبرې خورولو کې ډېر مشهور دی ډېره زر خبره خوروي. بعضې سړي کې د عادت یي که نه لکه د ښځو غوندې ایډورټایزمنټ کمپني وي ښځو سره چې ملاو شي تا ته به نه خبره هغه به تا ته یو سړی خبرې اوې خبرې زه خو نیم فلاني ځای کې خو داسې کار وشو وایي داسې که نه وایي ته به یا خدای پاکه چې دا کوم بي بي سي اوري څنګه خبر شو سړی به نی خبره او دی به خبره خوره کړي. خیر بعضې سړو کې هم دا یو محفل کې بل محفل کې چې ناست دي خبره خوري پراپیګنډه کې ډېر تکړی ښه وی فلانی ځای کې کور دی هغه کور والا خبرې خورولو کې تکړه دی. عمر فاروق لاړه په منډه منډه دغه سړي د کور دروازې وټکوله چې هغه بار راووته وی عمر خیر خو دی وی عمر څنګه راغلی وی راغلی دې دپاره تا ته یو خبر کوم یو خبر در کوم چې ما عمر ایمان راوړې ما عمر کلمه د اسلام ویلې دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله. علماء لیکلیو وی د دې سړي لنګ په پنسې په ګیټۍ پټې وي لنګ ځمکې سر راښکې شو د تکبر د لاسه هغه یو پیسکه د لنګې په اوږه راواړوله او چوک ته منډه کا خلکو ته وایي ایها الناس او خلکو واورئ زما دا اعلان چې دا ما پسې رستو را روان عمر ابن خطاب دی انه صابئ دا صابي شوی د پلار نیکه دیني پرېښودی هغه وخت کې صابي به دې ته وي مرګرو چې چا به اسلام قبول کو د جهالت دین به پرېښودو هغه ته به څه وي صابي 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 به وي ورته اصحابي نه صابي ودا صابي شوی دی. الله خیر عمر فاروق ورپسې روان دی هغه ورته وي انه کذاب دا سړی دروغ وایي زه صحابي شوی نیم زه مسلمان شوی صحابي د نبي شوی ما ایمان راوړی دی ما څه راوړی دی ایمان راوړی دی. بس خلکو را منډه کا او په عمر فاروق کې ګزارونه شروع که حتی عمر حدیث کې را دي دور جهالت کې هم او اسلام کې هم په دواړه لاسه به ګزار کو خلک ډېرو د په دواړه لاسه ګزارونه کول حتی ستړی شه په وهلو وهلو باندې کېناسته خلکو ته وایي چې بس وجنی مې ومې وجنی خو یو ځل مې کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله د ګڼو یو خو نه کېږي که ډېر زورور کېږي ملګرو ګڼ کسان منظرې هم پنجره کې بند کړي که نه
خیر داغه دو جالت یو بوډا چولی د خلق راغونډې چې را نږدې شه ویل که دا څه کوئ رستو شئ نوجوانانو ته وایي هغه ډېر هوښیار و خلکو ورته ووایي چې دی عمر اسلام قبول کړی دی دی ثابت شوی دی پلار نیکه دین یې پرېښودی دی وی پرېږدئ مړه ځکه هغه ډېر هوښیار هغه ته د عمر فاروق د جهالت هغه حالات هم مخې ته و چې دا خو ډېر تکړه ده سره که چیړئ دی به نور ملګري پیدا کړي رستو کېږي نه نو بس چیړئ مه ورسره وایې ما بس دا یو دی هم دغه یو به پاتې شي نور ملګري به ورسره پیدا نه شي پرېږدئ هو رجل یختارني من الرای دا یو سړی دی یو رای غوره کړې ده بس خیر اے ملګرو عمر فاروق هغه اسلام هغه انسانو چې د اسلام دویم نوم عمر فاروق د اسلام لا په عمر فاروق مضبوطه شوه چا په ښکاره هجرت نشو کولی چې عمر فاروق ایمان راړه الله او هجرت د نبی سره کوي نو غشي ځان سره په لینده کې واغسته لاړه بیت الله کې طواف کو مشرکین ځای په ځای جمع جمع ناستی ټولی ټولی ناستی یو یو ټولی ته وایي او مشرکانو واورئ زه عمر هجرت کوم زم مکې نه مدینې ته نبي پاک خسا که زما مخې ته څوک راغی خیر بني او که راتله کوئ زما مخې ته نو په ځان به ښځې کونډوئ بچي به یتیمانان کوئ خپلوان به جړوئ تر څو به در سره جنګېږم چې دا غشي ختم شوي نه وي خلکو عمر پرېږدی چې ځي د هغې نه وروستو ښکاره هجرت اسلام دپاره شروع شه خلک مکې نه بیا نبي خسه مدینې ته تله پیله هغه انسانو چې ښکاره هجرت د ده نه وړاندې نو د ښکاره هجرت کړه څوک مخې ته نه ورته خبره جی پوهېږئ که نه پوهېږئ نه پوهېږئ عمر فاروق هغه انسانو د الله نبی فرمایي فاسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا کله اسلام قبول کا اسلام یې راړه نو د اسلام د راړو د عمر فاروق نه بعد صلى في المسجد ظاهرا خلکو ښکاره مز په جماعت کې شروع کا د دین وړاندې ښکاره مز نو په جماعت کې د عمر فاروق د اسلام د راوړو د وجې نه ښکاره مزونه شروع شول او ملګرو هغه انسان چې هغه عبدالله ابن مسعود وایي دویم نوم د اسلام عمر دی دویم نوم د اسلام څه دی فاروق اعظم دی اسلام چې عمر راړه اسلام ته عزت ملاو عمر چې اسلام قبول کو اسلام ته عزت ملاو شه عمر فاروق دوری جالت کې وړاندې هم د بادرۍ واقعات مشهور دی هغه طرف ته نظم کله چې اسلام قبول کا یاد لره بیا هم د هغه د بادرۍ واقعات مشهور دي هغه عمر فاروق چې زیات تر آیاتونه د هغه د مرضۍ مطابق قرآن کې راغلي وو کله چې په عایشه ام المؤمنین باندې الزام منافقانو لګولو نبی علیہ السلام پریشان دی اوږده واقع دا صاحب هم پریشان دي صدیق اکبر هم پریشان دی ځکه لور وا د الله د رسول باندې واده وه اما عایشه د چا لور وه وای ټول وای صدیق اکبر لور وه د چا لور وه شیعه مو دوکه نه کي ګورې ښه دا د ډمباش بچي اما عایشه پسې هم بد وایي کنځلې کوي ورته ښه دا دومره ډمباش بچي دي صحابه ټول پریشان دي نبی علیہ السلام میټینګ راوغوښته په میټینګ کې وایي چې او ملګرو دا راته ووایي چې اما عایشه باندې الزام لګېدلی څوک چا صحابه رای دا ورکا چې حضرت بس دا بدنامه شوه پرېږدئ بله به وکړو چا یو مشوره او چا بله کله چې د فاروق اعظم نمبر راغی ورته وایي عمر څوک عمر فاروق وایي اے د الله رسول دا مشین کلاو کوي لاندې مو ګوره مشین کلاو وختي چې مې ورته ویلي هغه څوک
ए दा अल्लाह रसूला दा अम्मा आयशा इंतखाब ता चा कड़ो वी अल्लाह कड़ाओ चा कड़ो द निकाह इंतखाब चा कड़ो वी जमा राय दादा मशवरा दादा ची इंतजाम अल्लाह कड़ो द निकाह और इख्तियार अल्लाह कड़ो द निकाह नु बस द अल्लाह फैसले ते इंतजार कई हजरत ज़ खुदा वायम चिस्ता प बदन अल्लाह मच न प्रीदी चिकीनी अगर गंदा प्रीदी दुमरलुई इल्जाम गंदा स्ता प बदन रागले आया दागी द पारा अल्लाह से इंतजाम उनकी जरूर बे कई नो हजरत बस प्रेग दई दा अल्लाह फैसले ता दा खबरा मतलाक वर कोई बस अल्लाह फैसले ता दा खबरा प्रे दई यो रजू की रजुआ अम्मा आयशा वही जपलार करा म खपनास्ते मरवर नास्ते च नबी मा तरागे औ मासरे खबर शुरू की कायशी दा कार दिकड़े सफा हुआई विजवर तवाम च हजरत का जडेर जलवायम खु मुनाफिकानो प्रापिगंडा दा सिदा चिस्ता सुसुड़नो दाव बस्कली दी तासु जमा खबर अब बिल्कुल न मने बस दा खबर कवलू अम्मा आयशा वे मालिदल चिकलब नबी बांधी दो वही हालात रातल दागर रंग और शक्ल बमाली दो जमा द प्लार पकोर के माँ द नबी शक्ल वही बराजी विदा में सोच किनू च दुमर लुई फैसला बद रब द तरफ नाराजी च सूरत नूर की मुस्तकिल यो रुकू जमा मुतालिक बराजी यो रुकू जमा मुतालिक बसफाई पेश कीगी माँ खुवी चरत वही खफी बहुशी वे आयातुन रागलल इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुम मिनकुम यकीनन हागा कसान चिरातली कड़ी दी दरोगोता उसबतुम मिनकुम या इफ्कुन यानी असोल कदिब मुफस्सिरीन वही तोर दरोगे वेली दी उसबतुम मिनकुम दाया उडल दादता सुना ला तहसबू शरल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम गुमान मकोई पदी बांधे द शरता सुता बल्कि दा खैर देता सुता दा इल्जाम ज़कता सुता दखपल मोर बीबी शान न मालूमे दा खुच कले इल्जाम पे लगी दा अल्लाह दागी सफाई रोली गला दागी शान और मकाम तासु ता मालूम शो ओ पदी शान दा मायशा मालूमी दो की तासु ता खैरो द शर गुमान पे मकवई दा सालिम यो रुकू नाजिल अशवा दा द चा द मर्ज़ई मुताबिक वाई वाई द चा द मर्ज़ई दा द उमर फारूक मर्ज़ीवा रायवा फैसला की दायातुन रागा दायातुन सुशवा कलच बदर मकाम की झगड़ा उशवा मारे कद इस्लाम और कुफर उशवा द बदर के ध्यान रागल अवियात न पाई की मुर्दार शवल के ध्यान मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम दियो यो साबिना तपोस कई सूकू सिद्दीक़ अकबर वर्त वही ए दा अल्लाह रसूल बस फिदियत वाखलई पदी फिदिया अगस्तो पैसो अगस्तो बा तुरी डाल असुना वालू जान ब मजबूत को द काफिर मुकाबले ता औ दा काफिर चियो यो प्रीदुनु फिदिया बते वाखलू सबते वाखलू खमशवरवा खराएवा लेकिन चिकल द उमर फारूक नंबर रागी विया उमर माजा तरा उमर स्ता सरायदा वी जमा राय हजरत दादा चिजमा दतरुज़े ताकेत के रावस्ते मुंकेत के रावस्ते दे जमा तुरिता वाल कई दाद माफ के दो काबिल नदी दई जुल्मुन कड़ी दी मक्का की पमुंग बांधी औ जमा परुणो मुसलमानानो जावल दखपल तुरुज़ी न सर कलमोमा और हर यो मुसलमान ता खपल खपल अवाला कई च सर तिपरी की दाद सर पर कोलो काबिल खलक दे द माफई काबिल न दे द माफई खैर नबी पाकवी उमर स्ताफी सली जलाली दी सोकम बरन हुकुम न दे रागले बस मा बेकू फिदिया बवाखलू कले ची फिदिया वागस्ता हुकुम रागे ए नबी दाकार दिखोन का हत्ता युसना फिलार तरदी चिता द उमर दराई सर रायो कड़े वे ताद दई विनी तुई कड़े वे सतुई कड़े वे आगा गैरत द उमर
अल्लाह ता महबूब शो च दा गैरती इंसानो अल्लाह हुक्म रौलीगा चे नबी द माफ कोलो काबिल नु हत्ता युसना फिल अर्द च द विनी द ज़मके के तोय खड़े ओ मरगरो च द चा गैरत अल्लाह तखवी आया ग मकाम उचत दे याना द चा पनुम ची प ईमान रावड़लो द इस्लाम ते इज्जत मिलावेगी दाग मकाम उचत दे याना जवाब राखई द चानुम ची पनुमुनु की द्वेम नुम द इस्लाम फारूक आजम गिरजी आया दाग मकाम उचतीगी याना दाग मकाम उचत दे याना कनन स्पीड पाकिस्तान रवाफिदा शियागान द सैदिना उमर फारूक पस गापी याद लरा पदी गपी दो द उमर फारूक मकाम निशी कमोले आगा उमर अल्लाह 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 चिपदी के ध्यानु की दासिमू चिदामिर हमजा शक्ल दाग जिसमी औलुस टुकड़े करे रे दासिमू चिदाग जबाव शुंड्यो वगुने प्रीकड़ी दी गुत लासी प्रीकड़ी दी आगा कातिलानम मौजूद दी आगा हिंदा हम मौजूद दा आगा वहशी हम मौजूद दे चिचा दामिर हमजा सईद शुहदा जड़रेख कले रे अवगे गाखु की चबाव कड़ो दलाश सरा टूटी टूटी गुरजोले दे आगा हिंदा खजम मौजूदा चाच दा अमीर हमजा सईद शुहदा दाल्ला द नबी द तरफ कत्ल पेशी वर करे दा से कत्ल भी दर्दई करो च लाश द नबी अलैहि सलातो वसलाम द खपल त्रुली दा च गुती ती प्रीखड़ी शुंडी पोजा गुना उस्तरगी ती प्रीखड़ो जबा जड़ी टूटी टूटी द लाश सर प्रोते नबी अलैहि सलाम वही ए जमा का काजान कदम के सलवीख सरदारान स्ताप सर मुर्दार कम लेकिन ब्याब मिम द जड़ दड़ सूर्ण शी जिता सरे कुम जुल्म न कड़ी दी आओ काका जड़ में ग्वारी चिपदी जाय की ताप्रेदम मारगान दी गोखी उखरी हैवानात ती गोखी उखरी आओ पोरज द क़यामत त द हैवानातो आओ द मारगानो दखलीन आओ ज़पदी फखर कोमा ची अल्लाह ए अल्लाह जमात द इस्लाम द पारा दासी कुर्बानी वर कड़ीवा चिनंद मारगानो द हैवानातो दखलीना पोर द क़यामत रोजी दुमर जुल्म द दी जालिमानो पाई की मौजूद दे बिलाल पलारू कुसो की राख की हुबैब पांगार समलई उमैया शहीद कयो दागी खावन शहीद कयो लुलु जुल्मुने कड़ी दी लेकिन नबी पाक बावजूद ददी माफी कई औ द अल्लाह द तरफ न हुक्मरा दी चिन्ना माफी न व पकार द चाराए पकार वा वाई वाई द चाराए तेज वाई के नमड़ा अलगरज खबर में दी पूरी कोला उमर फारूक आगे इंसान दे दाल्ला नबी फरमाई जाल हक अला लिसानी उमर व क़ल्बिही नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह दे शैतान द वसवसों न मुंग बच की खा अल्लाह दे शैतानी प्रापेंगंडो न मुंग बच की नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दा अल्लाह नबी वही जमुंग दे अल्लाह ईमान द नबी खबरी नसीब की दा अल्लाह नबी वही इन्नल्लाह जालल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही अल्लाह हक खबरा द उमर फारूक पजबा पजड़ो जारी करे दा ओ मरगुरु च द उमर फारूक पजबा औ पजड़ो अल्लाह हक जारी करी दा हक सुख मिटाओ लेशी जवाब रा के कहना करो हाफिज़ औशिया गापी प मुहर्रम की दागई जाकिरीन प कराची की द साहबो पसी उमर पसी बदवई नऊज़ुबिल्लाह नुम वाखली वी सिद्दीक़ अकबर टोल वही लानत दीपी वी फारूक आदम टोल वही लानत दीपी वदासी लानती इंसान अगम पदी मल्की गर्जी च जमुंग द साहबे किरामो तोहीन कई उगुरे सोशल मीडिया प जलुसुनु की दई लगी आई द साहबो बाने लानत हुई साहबो त काफिर हुई साहबो त बदरद हुई आगा साहबा
چاته کاله هغه صحابي چاته کاله په یو کمیس کې خلافت کړی دی. سو کاله یو کمیس کې. هغه کمیس تم مختصر وایم د ګنډلو د پاره تارو نو تار سره ګنډل داغي ته ټوټي لګېدلې وي ځای په ځای ټوټي وي. هغه فاروق اعظم چې داغه د خلافت ادوار ساجيبو هغه طرف ته بیا خبره وګديږي بیا خبره سکیږي وګديږي د خلافت ادوار ته نزو ما تاو ته وی دی چې می خبره نه ده 2 جمعو نه ده 3 جمعو نه ده په دې باندې څومره لګیاي د یو صحابي شان نه ختميږي د قران او سنت پر خبره پوي شوي کې پوي نشي. هغه صحابي عمر فاروق الله چې داغه مقام نبی خپل جنت کې لیدلو او نن یو سړی هغه باندې بدوي چای مقام لیدلو بس خبره بس کومه غور سره واوري بس دا یو حدیث وایم خبره بس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله معراج تو ختم ګرځیدم نو په جنت کې ګرځیدم چې یو محل میولیدا چې یو ملحاله غلره کې کنسته شو پای کې یو نیر بيدا پاغي باندې یو هورا د جنت ناست د مخلاص وینځي زاغ محل تا دن کې دوی اراده وکات جبريل نه تاسو کو چو جبريل لمن هذا دا محل د چا دے دا مقام د چا دے نو جبريل وی عمر ابن خطاب دا محل د عمر ابن خطاب دے وی از فارت ما اراده کړوا ایت خلوه چې دن نشم دیتا اراده د دن کې دوا یا مخبار کا چې عمر غیرتی دے اسنا دنیا کې هغه ته حال وایم چې عمر ستا بنگله می ولیدا او بیا هغه خزه می ولیدا چې تا د پاره په جنت کې انتظار کوي د جنت په ول باندې مخلاصه کولو ستا بیبي می ولیدا ستا محل می ولیدا نو فورن د الله نبی وی فانظر الیه ما غیتا قتل فذکرتا ماتیات شل بلکہ فذکر تو غیرت کا اے عمر ما تاستا غیرت یاد شو زچ گردیدم خوستا غیرت رات یاد شو نو ما خپوردن نکړی وا خپ می بار کا ما یاسنا چې عمر ته حال وایم دنیا کی او عمر رات وای چې زما د اجازت نه بغیر څنګه زما کور ته تللی او زما بیبي دی لیدلی وا نو عمر غیرتی دی نو زکه زوردن نه شوما عمر فاروق چې دا خبره واوریدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے د الله رسوله بیا بی و امي زما مور او پلار دی دتا نه قربان شه د الله رسوله الیک اغارو ازستا متعلق بغیرتی میسکل داسې نه ده خیر دی تا به زما محل لیدلی وی زما محل به دې کتلی وی ستا متعلق زه غیرت نه کوم د چا محل چې نبی په جنت کې لیدلی وی او مرګرو د سپو په هغه پاره او کنزلو د هغه مقام کمیږي جواب را کوي خو موږ حکومت وخت وایو چې د سپو ته لګام واچوئ د سپو ته پټۍ واچوئ د سپو ته پړی واچوئ په جیلونو کې بند کوي چې چا پسې غاپي نه سپی که پټۍ ورته ني پړه ورته ني نو سپی نقصان کوي که فایده کوي جواب را کوي په ملک کې مونږ وایو دغه سپی نقصان کوي دی ته پټۍ او پړی واچوئ جیلونو ته دننه کوي چې زمونږ صحابه کرامو پسې نه غاپي ګنې ملک کې انتشار شر جوړول د دی او د دی مشرانو کړو دانا چرورا خیر د مسلمانان دي مفتیان را پاسې د کراچي او مفتی پاسې د لیس بنګره هغه وای بای ما پتیره جمعه باندې وی
تب ورته بای بای د اوټ د پاره وي اوټ به غرض وي د نوټ به غرض وي پیسې به درکړي سیاسي ملای اوټ لبدي اجت راغلی زمونږ نو اوټ ته اجشته او نو نوټ ته خو مونږ وایو شیعه سدي مسلمانان دي کافر تیز وای شیعه سدي او کته کافر ورته وي زه داوی سره وایم واوري ټول میډیا والا باندې اوري دا خبره تاسو یو عمل د شیعو ماتا د اسلام مطابق خو د دای په کتابونو کې مخامخ نه چې دای تکیو کې مخامخ وای موږ مسلمانان یو موږ د صحابه او تابعدار یو خود دای کتابونه د دای مشران هغه په دې شهادت او گواہی ورکړي چې دای یو حکم د اسلام داسې نشته چې د مسلمان د اسلام سره برابر وي مسلمان ورته څنګه وایي په تیره جمعه ما ووي خوله شي راته څوک داسې سیاسي مولیانو خو راوسته په خپل غېږ کې کېنول هغوی خو د اوټ او نوټ دپاره هندوان هم ځان سره کړل کړي دي که نه دي کړي هندوانو ملګرتیا یې کړې ده که نه ګنې د داخلو اجتماع یې وګورئ که نه هندوانو او سکانو ورکې بیانونه نه کړي دا کوم اسلام دا ملا غواړي خو د اسلام په نوم مو دوکه کوي خبردار د اسلام په نوم دوکه نشي څوک د انصاف په نوم دوکه کوي څوک د اسلام په نوم دوکه کوي څوک مو د پښتون په نوم دوکه کوي څوک مو د کپړه روټي مکان په نوم دوکه کوي څوک په یو نوم او څوک په بل نوم خو موږ مسلمان کې ما وختي ووي چې سوچ راغی جواب راکړئ که نه یار تباه یو مونږ کې به عقل کله راځي سوچ به کله راځي یار الغرض عمر فاروق داس انسان چې توکل علی الله ساجیب تاریخا علماء لیکلي کله چې خلیفہ شو مختصر وایم الله ویوزل بادشاہ د روم څه تحفې راړي قاصد ته ورکړي چې دا د مسلمانانو امیر المؤمنین ته ورکا اوس بای داغه خو سوچ داو چې د مسلمانانو امیر المؤمنین بم لکه زموږ د بادشاہانو نرم نازک سہولیات او مراعات موجود وي لکه د پاکستان وزیرانو ته چې څنګه وي راغې کاکا ګوري چانه تپوس کې چا ورته وي فلانی ځای کې لاړ شاه خټې غږلې ده په خټه کې ګرځي د کوټې څه سیده بارانو وي هغې ته لیو کوي دی چې راغې قاصد ګوري اوهو دا د مسلمانانو امیر دی 22 लाख مربع میل حکومت دی څومره د پاکستان غونتې 52 ملکونه چې یو ځای کې دومره لوی حکومت دی لیکن کوټه ساسي هغې ته خپله خټه غږي او خپلې لیوي الله 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 نن ملا وایي که اسلام راغې مؤذن به وزیر اعظم وي صدر به امام وي او سنور داسې وایي ستاسو هغه اسلامي مشن مونږ لیدلی و دروغ وایي که نه یار ځکه مو تایید نه کوو که ریښه مو درکې ولیده تایید به مو شروع کړو بیا مونږ وایو په جمهوریت او په جمهوری نظام باندې د ملک نقشه بدلیږي نه او اسلام راځي نه رورا دا جمهوریت قرآن او سنت نه خلاف دی څه نه خلاف دی په دلایلو وایم نو کوم څه چې د قرآن او سنت نه خلاف وي نو په هغې به د قرآن او سنت آیین او قانون راشي جواب راکئ که نه یار تیز جواب راکئ په دلایلو وایم که کوم ملا باس کوي کوم سړی را سره باس کوي سوشل میډیا مشهوره ده برسریام د ما م راوغواړي هغه ملا د م راوغواړي چې دغه جمهوریت ما د قرآن او سنت خلاف ثابت نه که ما د قتل کی نو چې د قرآن او سنت خلاف دی نو د قرآن او سنت په خلاف طریقه به اسلام راشي جواب راکئ که نه تیز جواب راکئ
خو زه به دومره ووایم د جمهوریت په دې نظام کې یو سړی راپاڅي د اسلام د راتلو چغه وایي چې زه اسلام راولم او په جمهوري اوټي نظام باندې زه وایم وروره اسلام خو درکنار هسې نوم د اسلام اخلي د اسلام په نوم باندې اسلام آباد غواړي که نه غواړي جواب راکوي ولې یار غلی یې دا مې زړه درد وکړو سیاسي خبره نه کوم زه ملا یم د ملا بېعزتي زه خپله بېعزتي ګڼم خو د اسلام په نوم قوم ته دوکه مه ورکوه دا نور راپاڅېدل په یو نوم بل نوم یې دوکه کوي ته هم دوکه که که خلک یې دوکه کړل په ریاست مدینه خلک مسلمانان یې ټول وي ریاست د مدینې به راولي ریاست د مدینې وګوره مهنګایي او فحاشي دا په مدینه کې وه دا په ریاست مدینه کې وه نو یو دوکه نه ده نو مړه خیر خبره مې څه پورې کوله قاصد راغی تحفې راوړي دي یو تحفه وه یو جینۍ راوستې وه او د روم خلک خسته مو او بادشاه چې چاته یو جینۍ تحفه کې ورکوي هغه به خسته وي که نه یو دویم یو عطر یې راوړي دي وی حضرت دا عطر بادشاه راکړي چې چا سره ملاویږي لغون ته ولګوه د دې خوشبویي به زیاته وي ځکه امیر چېرته د بل ملک ته ځي دا لګوه بادشاه چې چاته څنګه تحفه د عطرو لیږي هغې نه بهتر عطر به وي بل یو زهر بوتل راوړی دی وی جي دا زهر داسې زهر دی چې معمولي غوندې په طعام کې واچې بس یوې نوړۍ ته دوی مله نه سمیږي سړی فوراً سړی مري نو که چا سره دشمني وي بس دا ورته خوراک کې اچوه وی ښه عمر فاروق اعلان کوي ولاړ دی وی او زما پریت کې مرګرو چا چې واده نه کړی میدان ته شي یو صحابي غریب د زمانې راغی وی چې ما واده نه دی کړی وی دا جینۍ ځان تبوزه او نکاح پې وتړه اوس بادشاه د روم قاصد ولاړ دی هغه عطرونه سر کلاو کوي دا عطر دی بیا هغه په خاوره کې واړولو ورباندې ګرځي پروا نه ساتي وی دا زهر دی دا چا چکړي نه دي په ژبه دومره تیز دي عمر فاروق وی بسم الله لا یضر ما اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء هغه خولې له ونیول ویس قاصد چې وکتل هغه د هیبت نه بېهوش شو چې دا خو اوس امیر المؤمنین مړ شي ما نه به تپوس هغه بېهوش دی عمر فاروق هماغسې خټه کې ګرځي کله چې بادشاه کله چې قاصد هوش کې راغی ګوري هغه خو هغسې خټه کې ګرځي ډېر هیبت اخیسته دی هغه ورته وایي ملګري واوره موږ د تحفو تحایفو محتاج نه یو دا جینۍ مې بل ته ورکه موږ د جینکو خواهشمند وای خواهشمند نن د ملک وزیران او ګورنران دي که نه دي دي که نه دي جواب راکوي که نه بیروني ملکونه ورته راځي په تحفو کې 2 شپو ته 3 شپو ته وی موږ د عطرو شوقین یو خو د دې تحفو قبلولو واله نه یو او بل دا زهر چې مې وسکل دا مې تا ته خوله چې دنیا کې هیڅ یو قوت نشته چې پای کې دا طاقت وي چې څوک ووجني سوا د رب نه سوا د رب نه د هغه ایمان دا موږ وایي امریکا تپړ پاور دی تپړ پاور نه وایي ته سپری پاور دی تپړ پاور دی هغې نه هېرېږو د هغه ایمان دا و ځکه 22 لاک مربع میل باندې حکومت هغوی وایي ضرر ورکولو والا زهر نه دی دشمن نه دی د اسلام مخالف نه دی نفع او نقصان او ضرر خیر ورکول د چا په لاس کې دي دا ایمان جوړ که د صحابه غوند ته ګوره چې ستا حکومت وسې کېږي او که نه ستا ملک امن خوشحالي راځي او که نه الله دې په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي نن بعضې خبرې ما داسې وکړي چې په هغې به بعضې ملګري لږ طبیعت تریو شوی د علماو په جامه کې خیر دی روره حقیقت دی یو ورځ به راځي چې موږ د بل غلطیانې څرګندو نو خپلې به هم خپلې به وایو که پټو به تیز وایي که نه
کنه صرف د بل غلطیانو ته مګوتنی ولې را ها جواب راکې کنه بعضی مرګرو به وربوز رانه تریو کړی خیر مرګرو څنګه چې د بل غلطی ته غلطی وایو نو خپل غلطی ته به هما مونږ وایو اسلام د جمهوریت نظام کې نشی راتلې ځکه دا جمهوریت د اسلام خلاف دی او کوم څه چې د اسلام خلاف وي پاغي اسلام تیز وای کنه یار راتلې شي نشی راتلې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکي اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ اے رب العالمین سچ مورد الساورو ته پیدا عمل کول توفیق را رب العالمین دارا ته ذریعہ د خیر او د نجات په آخرت کې وګرځوا رب استاد دین دی خبرو ته دلته ناستی یا کورونو کې ناستی اوري اف ام باندې یا دی ویډیو باندې یا نور بیرونی ملکونو کې اوري مسافری پاکستانی مسلمانان یا نور مسلمانان مسافری الله د مسافر دعا قبليږي الله حاجتونه پوره کړي مشکلات په خوشاله بدل کړي مسافر په خیر خیریت خپل بچو خپل مور او پلارو بیبيانو ته واپس راولي رب العالمین زمون په ملک کې الله قانون د اسلام راولي الله د لادینیت او د بيدینی قانون زمون د ملک نه ختم کړي رب العالمین د اسمان نه د خیر فیصله په مونږ نازل کړي اسماني بدو فیصلونه مونږ بچ کړي رب زمونږ د ملک حاکمان مونږ ته نیکان کې رب نیکان کې رب دیندار او نیکان کې رب کستا په علم کې د نیکوال ني رب د میټاو کې نور نیکان راولي رب په کورسو ناس مشران د ملک ک غداری رب د غدارۍ نه بچ کې رب زندگی نیک کې ک بچ کیږي نه نیکیږي نه الله دا غداران چنن په کورسو ناس تی امين په وای الله د دې کورسو نه خطر گزار کې نیکان پکې نه الله ک بیام نه سميږي کورونه د پریشانو مصیبتونو نه بچ مکي خلاص مکي الله قرونو کې مصیبتونه او پریشانی ورولي رب چې موږ مسلمانانو په وینو انختی دي الله په خپل وینو یخته کې امين په وای الله په خپل وینو یخته کې اللهم انا لا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک